دا سبحان الله څه مطلب؟ الله دا هر قسم عیبونو نه نقصانونو نه پاک دی. الله پخپلا پاکه بیانولو ډیر خوشحالي. قرآن پاک کې د یوسف علیہ السلام تفصیلی حالات الله ذکر کړی دي. هغه تفصیلی حالاتو نه یو جز درته مختصر غونډوي. مصر او د مصر نه غیر چاپیر علاقو کې یو عظیم قات راغی. داغه انتظام یوسف علیہ السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس یو سړي ته د اوښ یو بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان راغی وی غله راکړه. یوسف علیہ السلام غله ورکړه، هغې کور ته ورسوله، سنبال یې کړه. بیا راغی وی غله راکړه. یوسف علیہ السلام بیا غله ورکړله، چې کور ته ورسېد سنبال یې کړه. بیا راغی وی غله را. یوسف علیہ السلام ورته یې د خدای بنده دې دومره عظیم قات ته نه ګورې؟ څو ځله دې غله یوړه، بیا رالې غله غواړې؟ هغه ورته ته ما نه پېژنې او زما د حاله خبر نه، که دې وپېژندلما زما د حاله خبر شولې نو غله لا څه شی دی؟ که د مصر حکومت درنه وغواړم نو منې به نه کې را به کې. یوسف علیہ السلام ورته شابه زر راته ووایه ته څوک یې، ستا څه حال دی؟ نوجوان ورته وی ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې دې منډه کړه او تښتېدې. زلیخه در پسې وه، هرې دروازې ته به رسېدې، دروازه کلاوېده او ته به بار وتې. اومې دروازې ته چې نږدې شولې نو دقه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس کړله، لمن یې کلکه ونیوه او چې تا چک کړل نو کمیس وشلېده، لمن هغې سره پاتې شوه. اومه دروازه کلو شوه، ته بار ووتې. بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو، تا خاموشي وکړله او دغه ځای کې دې ښځې په تا الزام ولګو. دغلته ستا پاکي چا بیان کړې وه؟ یوسف علیہ السلام ورته وی د مور په غېږ کې د پیو رودلو ماشوم و. خبرې لازده نه وې او دغه ماشوم په عجیبه انداز کې زما پاکي بیان کړې وه. د ماشوم وی د یوسف علیہ السلام کمیس وګورئ، که مخکې لمن شلېدلې وه نو د په دې ښځې حمله کوله، هغې ته نه ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده، او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې په ده حمله کوله، ښځې ته مطالبه کوله، ده ته نه ځان بچ کو نو دې پاک دی. هر چا چې زما کمیس وکته رستو شلېدلی نو هر چا وی یوسف علیہ السلام پاک، او دې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. نوجوان ورته هغه ماشوم زه مو زلمی شوی مخې ته دې ولاړی نه به راکې؟ وی ولې نه؟ زر ورپاسې د زړه پورې جخت ونیوه، ډېره مینه یې ورسره وکړه، قدر عزت یې وله وکړه، ډېرې نامونه یې ورکړل، نغدې پیسې، نور قیمتي څیزونه، غله یې ورکړله او خادمانو ته یې مخامخ کړ. دا نوجوان چې هر وخت راشي د ده څه حاجت یې هغه حاجت به یې پوره کې او ما سره به یې میلاووی نو علي به یې رخصتوی. هلک خو یې په قدر عزت رخصت کړ. اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه، وی الله سلام وی. پس د سلامه فرمایي ته دې نوجوان نه ډېر خوشحاله شوې، ډېرې نامونه دې ورکړل. ویل او وی ښه په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې ده، ته څونه خوشحاله شو، څونه انعامونه ورکوې. کم بنده چې همیشه زما پاکي بیانوي زه به د هغه نه څونه خوشحالېږم، زه به هغه له څونه اجر او ثواب ورکوم. نو دا قرآن پاک د اول نه تر اخره پورې د الله پاکي بیانوي. الله د هر قسم عیبونو نه پاک. مولوی صاحب ترجمه او تفسیر کو د الله پاکي بیانوله، شاګردانو اورېده. الله دې د دواړو د طرف نه قبوله کړي او اجر او ثواب دې الله ورکړي. د قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره د زنجیر د کړۍ په شانتي لګېدلې دي، یو بل سره ربط او تعلق دی. د سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب. په سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ذکر ده.
دا د ایمان خزانه چې چا سره وي د دنیا په اعتبار باندې هیڅ پوزیشن به نه د الله په نظر کې د ټول عالم نه اوچت، او دا د ایمان خزانه چې چا سره نه وي نو که د دنیا په اعتبار ډیر اوچت د الله په نظر کې سپک دی. لکه ابو لهب ته وګوره، د دنیا په اعتبار باندې یو ډیر اوچت سړی دی، د رنګ دومره خشتا چې مخ به شغلې کول، نو ابو لهب وتوي د لمبو پلا نسبی شرافت داري چې په هغه خاندان کې پیدا دی، په کوم کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی، قریشی دی، مالدار دی، ګڼ زامن دی، د اجرې د بیٹک دندمار بدماشانم ورسره شته، د دنیا په اعتبار ډېر اوچت سړی دی، خدا د ایمان خزانه ورسره نه وه. په داسې مرګ مړ شو، یو ننکۍ پرې راوخته، سخا شوله، خلکو ته نفرت کو، خپل خپلوان یاران دوستان ټول ته نه لاړل، په یو خوشي کور کې پرېښودو. نه د خدمت څوک شته، نه د طبې تسلی دپاره څوک شته، یوازې پروت دی. بیماری یو عذاب او دا تنهایی دویم عذاب، په دې عذابونو کې کړېده، لړزېده، یوازې مړ شو، څوک ته خبر نه شو. سوره دې دقسې یوازې مړ پروت و، نو څښا بوی شروع شو، د محلې خلک په بوی باندې پوه شو چې سړی مړ دی. بیا هم نږدې نه راتلل، نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدورۍ یې راوستل، هغوی کند او کنستله، او مردار زناور چې په اړمونو په دیکو باندې اورغړی دقه شانتې اورغړو، خاورې پې ورواړولې. نه مال دولت پکار شو، نه حسن جمال پکار شو، نه اوچت خاندان پکار شو، نه زامن او نه دوستان، هیڅ شی پکار نه شو، کندې ته ورغړی. د ده په مقابله کې تور حبشي غلام بلال رضی الله تعالی عنہ د دنیا په اعتبار هیڅ پوزیشن نه لري، د رنګ هم څه خشته نه دی، خانداني شرافت هم نشته، او د مال دولت او سوال نه پیدا کېږي. خدا د ایمان خزانه ورسره وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به وی بلال زمون سردار دی. او شب معراج کې اسمانونو کې پیغمبر علیه السلام چې ګرځېده، نو د پڼو چغارې واورېده، جبرائیل علیه السلام ورته دا بلال خادم مخکې مخکې روان دی. او بیا په هر جنت چې پیغمبر علیه السلام به داخل شو، هلته بیا د پڼو چغار، جبرائیل علیه السلام به بیا وی دا بلال خادم په خدمت کې مخکې مخکې روان دی. پیغمبر علیه السلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، د دې کتاب د برکت الله قومونه پورته کوي، لکه بلال کم ځای ته ورسو، اسمانونو ته، د اسمانونو نه پورته جنتونو ته ورسو، ويدعو به آخرین، او نور قومونه الله ښکته کوي، لکه ابو لهب کمې کندې ته ورسو. نو دا د ایمان خزانه په صورت اخلاص کې ده. کافران رالل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، دا کم الله چې ته یادې د ده عبادت ته خلک رابلې، دا الله د چا زوی دی، د چا پلار دی، د چا رور دی، د چا تربور دی، شجر نسب یې راته ووایه. بله ډله د کافرو راغلې دا غم تپوس کوي، دا ته چې کوم الله یادې، دا راته وایي چې د سرو زرو دی، د سپینو زرو دی، د کاڼي دی، د اوسپنې دی، د څه نه جوړ دی، حقیقت او ماهیت یې راته بیان کا. د دواړو کافرو ډلو د سوال په جواب کې دا صورت الله نازل کړ. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، هو هغه ذات چې تاسو رانه تپوس کوئ د شجر نسب یا د حقیقت او ماهیت، الله هغه ذات الله دی، احد یو دی، دغه ذات الله دی او یو دی، یو احد دی بل واحد دی. په عربی کې من د دواړو معنی کوو یو، او د واحد او د احد په منځ کې لږ شان فرق. واحد هغه یو ته وایي چې د هغې په شانتي یو بل پیدا کېدی شي، احد هغه یو ته وایي چې د هغه په شانتي یو بل نه پیدا کېږي. یو سړی وایي د مور پلار یو زوی یم، نورونه خویندې مې نشته دی، واحد دی
احد نه دی بلو ته لکه زمستا په شانتي یو يم رونه خويندې مې نشته دی نو د دې یو په شانتي یو دغه بلم پیدا شو جیب کې پاکستاني روپے دا ویل شي چې فی جیبی درهم واحد زما جیب کې یو روپے دا بلوي ما سره هم دغه سره د دې په شانتي بل یو پیدا کیږي البته د پخوا زمانه یو خزانه دی منترا داسې روپے دې پکې مونته چې ټوله دنیا کې هغه سي اوس بل نشتا بیا ویل شي فی جیبی درهم احد زما جیب کې داسې روپے چې ټوله دنیا کې داسې بل نشتا دغه می اولا ولدې پشان یو بل نشتا دا نور عامي روپے دي ټول خلکو سره داسې شتا نو احد هغه یو چې د پشانتي یو بل نشتا قل هو الله احد او آیات پیغمبر علیہ السلام چې الله یو دی دویم نشتا الله الصمد الله چاته محتاج نه دی بے نیاز بے پروا لم یلد الله بچی نه دی وروړي نه زویشتا نه لورشتا بعدی عیسایان وی عیسی ابن الله عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی الله وینا لم یلد الله زوی نه دی وروړي یهودیان وی عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام دا الله زوی دی الله وی لم یلد الله زوی نه دی وروړي عزیر علیہ السلام یې زوی نه دی بعض عرب قبائل بوي الملائکه بنات الله دا فرشته دا الله لوریان دي الله وی لم یلد لور مم نشته او زوی مم نشته لم یلد ولم یولد الله بچیم نه دی وروړي او الله دا چانه پیدا نه دی مور پلاری نشته دی عیسایانو کې مختلف ډلې دي یو ډله د عیسایانو وایي ان الله هو المسيح ابن مریم دا الله چې دینو دا پخپل د عیسی ابن مریم اومدي الله دی الله وینا عیسی علیہ السلام خو ابن مریم هغه د مریم نه پیدا دی او الله د چانم نه پیدا زمون الله د چانه پیدا نه دی او عیسی علیہ السلام خو د بیبي مریم نه پیدا دی هغه الله نه دی ولم يكن له كفوا احد او د الله همسر همسیان برابر هیڅ څوک نشتا ترتیب تبعی دا سره چې اول پلار پیدا شي رست زوی پیدا شي دغه ترتیب تبعی مناسب عبارت دا سے پکارو کہ لم یولد ولم یلد والله دا سے نوې وی لم یلد ولم یولد الله بچیم نه دی وروړي دا الله مور پلار نشتا د ترتیب بدلولو کې اشاره ده چې په دنیا کې د الله د بچو قائلین شتا یهودیان وی عزیر علیہ السلام د خدای زوی عیسایان وی عیسی علیہ السلام د خدای زوی بعض عرب مشرکان وی فرشتي د الله لوریانی نو د الله د بچو قائلین شتا او د الله د ولد قائل د والد قائل سو نشتا دنیا کې داس څوک نشته چې هغه د الله پلار شتا نو د بچو قائلین شته دا غیره د مخکې او چې الله بچی نشتا او دا الله مور پلارم نشتا دا غیره د خوشو په دنیا کې شرکت په دریو طریقو باندې کېږي مثال په تور یو دکاندار دی دکانداری کوي نو یوازې کولی نشي دا غوي مال دویم مرګره پکار دی چې دا دکان وسره په شریک او کما ما سره سرمایا 1 लाख روپے دا نو بل سړی دا سے پکار دی چې هغه سره یو 50,000 روپے وي نو زه به ځان سره شریک کم زبا په مشره مې دې زما د لاس د لاندې وي ما د لاندې درجه مرګره ګورم ما سره 1 लाख روپے د سره د 50,000 وي زما نخکته درجه ور بل وینا ما سره 1 लाख روپے نو داسې مرګره په کار چې هغه سره 1 लाख روپے وي او زما عمر تجربه دا غوي دواړه مساوي کار وکاو نو بل دکاندار وینا ما سره 1 लाख روپے نو چې بل سره 2 लाख روپے وي زما لګه تجربه چې دا ډیره تجربه چې کار خروان کما په ځان نو چت څوک د ځان نه لاندې ګوري څوک د ځان مساوي ګوري څوک د ځان نه پورته په دې دریو طریقو شرکت کېږي څلورم نشتا
نو په دې درې واړو طریقو الله په خپل خدای کې د ځان سره څوک شریک کړي نه دي. مخلوق د لاندې درجې دی په خدای کې شریک کړي نه دی، او د الله مساوین څوک نشته، او د الله نه پورته هم نشته چې هغه په خدای کې شریک کړل. نو بے شریک شهریار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما، بس یوازې بادشاہ دی، بل څوک ورسره نشته دی. نو په دې صورت کې د شرک جرړه اوویستی شوه چې الله سره شریک نشته. قرآن شریف کې درې مضمونه ذکر کیږي، یو توحید، یو رسالت، او دریم آخرت. نو په دې صورت کې توحید ذکر دی چې الله یو دی، نو دا یو مضمون د دریو په نسبت 1/3 دی. دی وجنا دې صورت ته ویل شوی دی سلسل قرآن، درېمه حصه د قرآن. لکه دا صورت کې چا اولس یو ځل لکه لس سپاره قرآن تلاوت وکړ، دویم ځل دی وی لکه شل سپاره، او په دریم ځل دی وی لکه 10 سپاره قرآن له ختم کړ. د غړې په حساب 10 سکند کې 3 ځله قل هو ویل شي. امانځنه پس چې 3 ځله قل هو وې د یو قرآن ثواب شو، خپل مور پلار پسې او بخا د یو قرآن ثواب مور پلار ته ورسېد چې 15 وخت مونږ کې دروازه مور پلار پسې 15 قرآن لګي چې هغوی به څونه خوشحالي او اثر به دا وي چې ستانه وروسته به پیدا شي تا پسې به 15 قرآن دروازې درلېږي. نو دې کې د ایمان خزانه ده. کم ځای کې چې د مال خزانه پرته وي الته څوکیدار پکار دی چې غلا درنه ونشي. او چې کوم ځای د ایمان خزانه ده نو د ایمان د خزانې څوکیدار هم پکار دی. دا آخري 2 سورتونه د ایمان د خزانې څوکیداران دي. آخري 2 سورتونه د دې شان نزول مفسرین په یو ځای باندې ذکر کوي. پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې پیدا شو، 40 کال عمر داسې تیر شو چې دوست دشمن هر چا به قدر کو، صادق او امین به ورته وي. او چې 40 کال پوره شو پیغمبري ملو شولا، او دا قوم د یو الله عبادت تراو بلو، دې قوم دشمنی شروع کړه. نو سختی او تکلیفونه به ورته رسول. د نبوت ابتدائی 11 کال زمانہ ہر قسم سختو تکلیفونو کې تیرا شولا. په آخر کې د مکه خلکو دار الندوه کې یو میټینګ راوغوښتو. دار الندوه مکه مکرمه کې د کافر یو کونسل هال دی، د مکه اهم مسائل په پدې کې چیرل کېدل او فیصله کېدل. با عرب قبایل او مشران را جمع شو، او شیطان په خپل په دغه میټینګ کې شامل شو. د نجد د علاقې د یو بوډا په شکل کې شیخ نجدی، بیا به یو سردار د پیغمبر علیہ السلام بارے کې تجویز پیش کو. شیطان به پرد کو ودا نا منظور. یو سردار وای چې زما تجویز دار چې پیغمبر علیہ السلام په یو کمره کې اوتړې بندې کې خوراک سکاک مو ورکوي، د لوګي تندې به منشي من به اخلاص شو. شیطان پاسې دو ودا تجویز ما ته منظور نه دی، ولې د قام قبیله زور د ته معلوم نه دی. را بشي دا کمره بدل تسنس کې خپل سړی بروغ وباسي. بل سردار وای زما تجویز دارې چې په پړو باندې به بند په بند اوتړو، په یو اوخه د پاسه به واچو، دا اوخه به شروع هر طرف ته چې لاړه زمونږ علاقه به تیوزګار شي، با دنیا پیش او دې پیشا. شیطان وی نه غوړې دا کارونه کې ما ته منظور نه دی، ځکه وی دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی. په یو علاقه کې ورغه چاته وی چې ما پرانځي، هغوی به پرانځي، خوږې خبرې به شروع کی، ځان ته به خلک راجمع کی، لوی لښکر به تیار شي، په مکه به حملو کې ټول به تلتار شي. ما ته نه دی منظور. داسې یو تجویز پیش کېده، شیطان به رد کو. آخر کې ابو جهل پاسېده،
وی زما تجویز گورے تمام عرب قبائل و نبیو یو نوجوان والو تورا بورکو دا پیغمبر علیہ السلام دا کورا بچا پیر ادری گدش پی او دا سحر منزلہ چه کل راوزی پتر بیوارا گزارو نبوکو تیارا بای منتا بم پتن لگی چه چاپا گزار مرشو پلخ پلوان بے تپوس کوئی منتا پتن لگی چا مر کرو دروغ بنوائی کافر پا کفر کم دروغ نوائی وی پتیارا کے پتن لگی چه چا مر کرو وی بیا چه خلق قام قبیلے سو تاوان غواری نو چند بوکو نو خون بها باورل ورکو شتر عمر بت اخلاص قبیلہ بنو ہاشم با رستو دی پچاچا لاس شیطان راغیو دا ابو جہل پشاو ٹپو و تی زمازو یا زلمیزوانے خود دماغ لری تزوڑو تورا مال را ہم راکلے چکلم زلور باندے سوڑو اوے دے تجویز باندے امنن عمل کور غواری سبات بے نپری دغه وخت کې الله حکم راولېږه محبوبه نن به د دې ځای نه هجرت وکړې خلکو ستا د وجلو منصوبه جوړه کړله کامیابېږي نه خو نن هجرت وکړه پیغمبر علیه السلام د الله د حکم په انتظار کې د مخکې نه و ماسخوتن د مانځه نه وروستو د کوره راووته څه خوره شګې دم کړله او ټولو کافرو له په سر باندې خوره واچوله او لاړه شیطان چا خوب نہ کڑے پدغش بداسی ودو چ خرار خط اغلے پسر خور واچو لو لاڑ دغه کہ اللہ بچ کو مدینے منورے تا ورسید حالتے وسر جنگونه کول مختلف جہادونه وشو باغی کہ اللہ بچ کو آخر کې د چیلے په غوخه کې وت زهر ګټ کړل اغینم الله بچ کو په اسلام نشلا نو داسې مشران یهودیان دي هغوی یو کشر منافق یهودي ته ویل وی دنه بم څنګه خلاص کې وی زما لوریانې جادوګري دي داسې جادو به پې دلو کم چې سټ وټ به کم ختم به کم وی شابتا دي پې وکړه نو لبید ابن عصم یهودي د هغه لوریانو جادو کړی دی او دی منافق د پیغمبر علیہ السلام ویخته مبارک اغشتی دی د ګمنځ غاخی اغشتی دی ویخته مبارک ته غټه ورکړي دي ستنې پکې چولې دي د قجوري برده پکې تاسو نور بلا به تر سيزونه پکې واچول جادوی په وکړه بیا د جادو د عمل په یو کوي کې د غټه لاندې کې خودل پیغمبر علیہ السلام باندې د دې جادو اثر داسې وشو چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې براتل چې نه مې کړې او یو کار به نو کړې خیال کې براتل چې کړې مې دې شپږ میاشتې د قشانته ایره بته کېدلا خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیہ السلام باندې هیڅ قسم اثر نو کړې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ ما ته پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زما بیماری او داغه علاج ما ته الله او خو وې څنګه پیغمبر علیہ السلام ادو دو فرشتے دا انسان پا شکل کی راغللے یو سر طرف تا بل خپو طرف تا دا سر طرف والا خپو طرف والا تی پا دسو چلے وی پا دا جادو شوی دے وی دا پچا کردے دے وی لبید ابن عصم یہودیو دا غلوریانو کردے وی دا پسکی کردے وی دا ویخت مبارک غشتی دی دا قجور بردے او سرا ستنی دی غوٹے ورکڑی دی دا گمنز غاقی ویخت مبارک او دا سنور غوٹے ورکڑی ویدا کم دے کے پروت تے ویدا پا بیر زروان کی دا گٹے لاندی بیر زروان کم دے کے دے اسے اللہ مدینہ منورے تا بہت لے کر مسجد نبوی نا باہر دا قجور یو باغو پاغے کی یو زور کویو اگے کوئی تے بے بیر زروان وی پا دغی بیر زروان پا دغی کوئی کی دا گٹی لاندی دا جادو عملی خو زیوت خوب کی خولی شویو پیغمبر علیہ السلام سر دا مرگرو دا دے تورگوی خوب کی دا دے خولی شوی یو صحابی کوئی تا کشو دا کوئی دا ویخ نا دا جادو عملی رویستو دا جادو پا دے عمل دا کوئی اوبد نکریدو پا شانتی سری شوی وی شپگ میاشتے ویخت مبارک پا اوبو کے پراتے دی رواست شوی دی پاست شوی دی اوس کدا غوټ اس پړې
ویخت شکے دو سر با تکلیف رسیگی. جبرائیل علیہ السلام راغی دا دوار سورتنا اول جبرائیل اولستل و پسے پیغمبر علیہ السلام اولستل. دوار سورتنو کے آیاتن یولس دا جادو پا دے عمل کے غٹ یولس دوار سورتن اولستے شو یولس غٹ پرانستے شوے. پیغمبر علیہ السلام دا سے جوڑ شو لکا چچا تڑلیو اسے پرانستا. عائشہ بی بی فرمائی دا سڑے دے صحابہ کرام تخونا وینا زا اللہ جوڑ کرلما او در چانا بدلو انتقام نالما. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر شو اجازتو کچنے منافق ندا سرواما اینا زا اللہ جوڑ کرلما زا بدل انتقام نالما. دا سڑے دو نبی حیات دینا پس بمراغ پیغمبر علیہ السلام تو مقامق ناسو و پیغمبر علیہ السلام چرتا گیلہ ندا کرے دو ندیو کرو نم شپک میں اشی تکلیف راکا نیدی ویدی تندی تریو کرے ندے دی بیام ناسو. پر رومانی صورت کے دا دنیا دا سختو تکلیفونو نا دا بچ کے دلو تعلیم و تعویز او پر دویم صورت کے دا آخرت دا سختو تکلیفونو نا دا بچ کے دلو تعلیم و تعویز. معشومان دا نظر شی یا سا بیماریان پیراشی ردا صورتنا اوایا معشومان دم کا اللہ بے خکی دا نظر کے دلوی کہ کوڑ جادوی کہ پیریان دیوانوی دا غیر پارا فدی صورتنا معشومان دموے خدے بے خکی زانم پہ دموے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام آخری مرض الوفات کیوں دا عائشی بی برور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام تپوس لراغی مسواک ورسرو. پیغمبر علیہ السلام تا دیر دیر قتل. عائشہ بی بی مزاج شناستا ویشو چستا گوری وی مسواک تا دیزڑ کی گی ویل آو جو ضرور نیسر مسواک واغشتا پاقاقونو کیونے زور ورک برشے والا پوس کا پیغمبر علیہ السلام تے ورک آغا مسواک پیغمبر علیہ السلام استعمال کا او بے واپس عائشی بی بی لورک. عائشی بی بی زر اغا مسواک واغشتا پاقپل خلے کے غاقونو کیونے و زور ورک ندے کے دا پیغمبر علیہ السلام لاڑ مبارک جمشن غیر تراک کے تیرے کرے او بیا دغه استعمال شوی مسواک خپلم استعمال ک دیتوی تبرک بآثار الصالحین د نیکانو خلق استعمال شوی سی برکت تپار استعمال ول. بیا عائشہ بی بی فرمائی کہ دا دوارا صورتنا ما اولستل اور پیغمبر علیہ السلام پا لاس مبارک میں دم کرل او اغا لاس مبارک داوی پا بدن مبارک میں راخ کر. رومانی صورت کے دا دنیا دا سختو تکلیفوننا دا بچ کے دل تعلیم او تعویز. قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب دا سبا دا شپے پا دنیا دا تور تیری او تور سادر ویلدے دا سہر پا وقت کے دا سادر سری شی سپین رناتی نداوزی دا تور سادر چا سری کردے دے فالق الاسباح اللہ سیرون کے دا سبا دے دا تخن دانا دا قجر اڈو کے زمیدار پزمکہ کے واچی او بخور و توکی سوخ پس دا سے معمولی پارسوبو کی یو جرر لاندے لارشی یو تیغت بہر روزی دا دا تخم دانا او دا قجر اڈو کی چاچا ولدے اللہ خالق الحب والنوا ادغ شان دا شپی دا تور سادر سری کڑی چا خالق الاصباح اللہ سرن کی دا سبا. قل اعوذ برب الفلق و فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق فرب دا سبا من شر ما خلق دا شر اغسنا کہ اللہ پیدا کری دی عموم تے اشارہ دا تمام مخلوق دا شروننا فنا دا اللہ پزاد. ومن شر غاسق اذا وقب فنانسم پرب دا سبا دا شر دا شپینا اذا وقب چکل دا شپتورشی شپشوروشی تکلیفون شوروشی
ما خام خپل ماشومان لارو کوڅو ته مپریک دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي شیطان خپل بچی لارو کوڅو ته راایستی دی، ستاسو بچو ته به تکلیف ورسوي. نو ما خام نه شر شروع شو، شپه چې څونه شوخېږي نو هغومره سختي تکلیفونه زیاتېږي. غل ډاکو د غلا ډاکې دپاره راوځي، موزر زناور د ضرر دپاره راوځي، قاتل د قتل دپاره راوځي، جادوګر د جادو دپاره راوځي. ومن شر النفاثات فی العقد، او پنانسم پر رب د سبا د شر د پکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې. نفاثات پکې وهونکي دا صفت ته موصوف دلته ذکر نه دی. ومن شر النساء النفاثات، پنانسم پر رب د سبا د شر د هغې زنانو نه النفاثات چې هغوی پوکي وهونکي دي فی العقد په غوټو کې. د جادو اکثر اقسام کفر دی، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. جادو به سړیم کوي، خو د سړو په نسبت باندې ښځې زیات کوي. ولې ښځې کمزوري دي، که چا ورته څه تکلیف ورسو بدل اغشتی نشي. د یوه ورشي بلې ته ووایي چې د فلانو را سره داسې داسې زیاتې کړې دي او ته یې خفه کېږه ما. لانی دی کې یو هندو دی ډېر ښه کوټګر جادوګر دی، هغه له به لاړ شو. لانی دی کې سیک دی، لانی دی کې عیسائی دی ډېر ښه کوټګر جادوګر دی. داسې کار به پې دله وکړم چې سټ وټ به یې کړم، ستا بدل به ترې واړم. نو بس دا ډلې ډلې ښځې روانې وي کوټګر جادوګر نه روانې وي. مسلمان ښځې لا د کافر ښځې نم ستر پکار دی، لا پاتې کافر سړي نه تلل. نو د دې خبرو نه ځان وساته. ستا په قرآن کې ستا د ټولو مسلو حل شته، نو کافرو له مه ځه. او دارنګ د دې پیریانو د خاپیریانو نه هم ځان وساته. پیری خاپیری عالم الغیب نه دي، هېڅ پته ورته لګي نه. د دروغو د چل ول خبرې دي، پیسې درنه اخلي. چې ورشي وي څه چلې وي چا در باندې څه کړي دي، دوی سره به څه کړي زمونږ خاپیري به یې راوباسي، خو 500 روپۍ به راکړې. چې دا څوک درته وایي چا در باندې څه کړي، دا عمده پخپله کړي دي، بل چا نه دي کړي. بل څوک یې نه کوي، عمده یې کوي. دې پیریانو خاپیریانو نه ځان وساتئ. اوس خو په پیریانو اپریشنونه هم شروع شوي دي، ځای په ځای اپریشن د لکۍ څادر پې واچي او مریض ته وایي خوا زما خاپیرو کار شروع کړی دی. بیا ته څادر لرې کړي، وی لوټه درنه اوچتې به نه ټانکې به دې وخېږي، مرچکې مه خوړه که نه دا ټانکې بیا سوځي. غله کېدله دغه ټک واچو بس ته به اوس لوټې هم نه اوچتې او بیا به مرچکې هم نه خوري، هېڅ هم نشته. او د جوټو سړي هم ځان سره ګرځئ. وی ما له د زړه اپریشن کړی و، هډونه مې بندي وي، جیوګرافي راله وشوله، اوس یې وګورئ وایي تاسو یې وګورئ. غله مې ټیک ټاک دي دا د دې صاحب کړي دي، دا دروغ وایي. په دې باندې کار نه کېږي. او بلکې چې تغلا وشوله دا پیریان خاپیریان هغه غلم د تخی خدام اسې دشمني دله پیدا کوي، خبر نه دی. په دې یقین مه که غلا په پیریانو خاپیریانو نه معلومیږي. غلا په دې معلومیږي چې غل په خپله اقرار وکړي چې او ما کړې ده، بس غلا پې ور ووړې ده، یا دوه ګواهان وي زموږ مخکې کړې ده، په دې ثابتېږي. په پیریانو خاپیریانو نه دي. او په دې سپوم یقین مه کوه. غلا وشي نو پولیس والا راشي سپي راولي، چې په چا پنجه راکړه هغه غل دی. دا هم دروغ دي، دې کې هم خطایي شته. یو سړی ما له راغی ما ته وایي زما زامنو تیران پټ کړل، غلا یې وکړله، لرګي تیران یې پټ کړله. هغه سړي د رپورټ وکړه، وایي هغه سپي راغله، زمونږ په کور تیر شو، موږ ته هېڅ هم ونه وی. زمونږ د کور نه مخکې یو نیک بنده و، په هغې پنجې راکړې چې غلا ده کړې ده. وی ما ته خو پته چې زما زامنو غلا کړې ده. وی زه ورغلم، ما ورته منت ظاهر کړ چې دا ډېر ښه سړی دی، دې مچړه چېړی داسې نیم خرڅ به راسره زه ومنم، نیم تاوان منم، خو دې پرېږدم. وی نیم مې ورسره ومنم. چا چې غلا کړه خپله اقرار کوي، وی غلا ما کړه، د سپو په بل باندې پنجې راښکړې. نو په دې سپو هم یقین مه کوئ، دا د شریعت خلاف کار دی. ومن شر النساء النفاثات فی العقد، پنانسم پر رب د سبا د شر د هغې زنانو نه النفاثات فی العقد چې هغوی پوکي وهونکي دي په غوټو کې. یا ومن شر النفوس النفاثات،
د شر د هغه نفسونو نه نفوس کې مذکر مؤنث دواړه راغلي دغه پوکي وهن کې په العقد په غټو کې نفخ هغه پوکي ته وایي چې خلې نه وسره لاړې دي او نفخ هغه پوکي ته وایي چې خلې نه لاړې نه دي جادوګر چې د جادو الفاظ وایي نو وسره د خلې نه لاړې توکي ومن شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسدګرونه اذا حسد چې کله دی حسد کی حسد ستوي یو بندل الله یو نعمت ورکړي دی نو بل بندوي دا نعمت ته نه واخلا دیته حسد وي تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا نیکی تباہ و برباد کئی لکه خشاک چه اور توا چه ایرت جوڑ شي دقه سی نیکی ټوله برباد رمبنی حسد چا کړی دی الله آدم علیہ السلام پیدا کړ ډیر قدر عزت یې ولا ورکړ شیطان چې وتو قتل نوې دا دون قدر دې دل ولې ورکړ نو حسد یې وسره وکړ الله فرشتو ته حکم وکړ آدم ته سجده وکړه ټول وکړه ابلیس ونکړه الله ته تاسو کو ولې دې ونکړه وې زه بهتر يم دې زمانه بهتر نه لري زه دې اور پیدا کړم دې د خور پیدا کړ زموږ د پوزیشن خیال وساته الله وت فرمای خالق او مالک زیما او د بهتر او د نفع بهتر فیصله به تکي وزرکشا فخرج فانك رجيم وزا وې شروع آغه شړلې اوسم شړلې قیامت پورې شړلې امام غزالی رحمت الله علیه لیکي کہ اللہ حکم کی قیامت کے نو یو لاکھ کلونه چې په دوزخ کې تیر کې نو بیا ته تپوس کې ابلیسا د جهنم عذاب څنګه لوي ډیر سخت دی بچ کېدل غواړي ولنه کله بچ کړم ډیره مهرباني بوي الله وای خوصولي خبردار چې زموستا خفقان پر سر اغلو هغه خبره بیا میدان تکو ما د توی چې آدم ته سجده وکتا نه کړي اوس سجده وکته د جهنم نه بچ کما ابلیس وته وای چې هغه وخت کې مم نو کړي اوس هم نه کوم او بیا وته نه کوم پښتانه وای د سپیلکه چې نچکه شل کاله بندکه بیرو بس بیام کګرا دا ابلیس د سپیلکه نه بدتر دی لا کلونه پسم نه نیږي او دقه کو امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې هر یو لاک کاله پس به تاسو کې وی نه کوم د حسد په اور لغړن تو غړن دی دنه سمېږي دویم حسد د آدم علیه السلام فی قابیل د خپل ورور حابیل سره کړی دی د حسد د وجه نه خپل ورور یې وجلی دی تر قیامت چې څومره قتلونه کېږي نو د قابیل پکې اسره حسد سره نږدې یو بل لفظ دی غبطه د غبطې دا مطلب دی چې الله فلاني له کوم نعمت ورکړي دا د نصیب شي خدا سے معلوم راکا دیتا اردو کې رش کوئی نو پښتو کې ورته پسخېدل وای نو ته بچا چاته پسخېږي حدیث مبارک کې راځي صرف دو کسو ته پسخېږي یو هغه انسان چې الله ول د قران علم ورکړي دی او د شپور د قران په علم کې لګیا دی دته پسخېږي چې خدای مان داسې کا بل هغه انسان چې الله ول ډیر مال دولت ورکړي دی او د شپور د خدای په نوم باندې لګیا دی لګول کوي نو دته پسخېږي چې خدای مال انداسه مال را زم وسره راکړي چې ستا په لار کې ولګوما بل چاته م پسخېږي دنیا فانی دا د دنیا مصیبتونم فانی دی ختمیدون کی دی د دین بچ کې دو لپاره د الله یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق اخرت بیا نه ختمیدون کی دی او د دې مصیبتونم نه ختمیدون کی دی دا غې نه بچ کې دو لپاره د الله درې صفاتونه قل اعوذ برب الناس یو ملک الناس دعا الہ الناس درې صفاتونه ذکر شو قل اعوذ برب الناس و فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پر رب د خلقو پر مالک د خلقو پرورش کون کی د خلقو ملک الناس و بادشاہ د خلقو الہ الناس و معبود د خلقو دا دری صفتونو دی ہر یو صفت تقاضا د حفاظت کئی ہر مالک د خپل مملوک حفاظت کئی
او هر بادشاہ چې په صحیح معنو کې بادشاہ وي هغه د ملک د ځمکې او د ملک د خلکو حفاظت کوي او معبود د خپل عابد او د خپل مخلوق حفاظت کوي. څوک چې د شیطان په پنجو کې گیر شو په داسې ذات ته پناه ونیسي چې هغه مالک هم دی هغه بادشاہ هم دی او هغه معبود هم دی نو دغه ذات دی پورا حفاظت کوي. من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کی الخناس چې پشا تختیدون کې دی. وسواس د مبالغه صيغه ده، مبالغه معنی کې ډیروالی ته وایي. دا شیطان د سر نخو پورې ټول وسوسه دې کې په معنی د موسوس. یو انسان چې غافل وي دی ذکر نه کوي نو دا شیطان لکه د ماشي په دې زړه د پاسه ناس دی خلقه مې پړدن نه کړی دی او خپل وسوسه ور اچي چې کله دا غافل انسان وي الله 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 دې دا خپل خلطم په چکرو باشي لاک شي پشا او تختی چې وسوسه ور اچو لغه هغه وخت کې وسواسو او چې دا خلطم په چک وېسو پشه منډ کړنو دا خناسو. الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه اچي پزړونو د خلکو کې من الجنه والناس دی یو د پیریانو د ډلې نه دی او دویم د انسانانو د ډلې نه دی. ناس لفظ پنځه ځله ذکر شو د عربی قاعده ده چې یو اسم یو ځل ذکر شي او دوباره درې باره د دې ذکر ته ضرورت پیښ شي بیا به ضمیر راوړي هغه اسم به بیا نه ذکر کوي کني تکرار راځي. دې کې پنځه ځله راغی دې کې تکرار دی. یو جواب یې دا چې خله چې تکرار دی دا مقام د دعا دی دې کې تکرار مناسب دی. دویم جواب دی چې تکرار نشته. پنځه ځله لفظ د ناس ذکر دی او هر یو ناس په معنا کې د بل نه جدا دی. دا هغه ناس نه دی چې پړون به ځل ذکر شي یا په دویم ځل دا بل ناس دی. معنی ته خیالو کې چې څنګه بل ناس دی. قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس پر رب د خلقو د دې ناس نه مراد معشومان خلق دی. قرینه په لفظ د رب دی. رب معنا پرورش کو ان کی معشومان پرورش ته محتاج. ملک الناس او بادشاہ د خلقو د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی ځکه بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانانو کې نه په وړو کوي نه په زړو کوي نو ځوانان خلق ته مراد دی. الہ الناس او معبود د خلقو د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دی. قرینه په لفظ د الہ دی چې سړی بوډا شي او ظلمي ځامنی وي دا بچیو لرا چې بابا د دنیا ټک کار بمته نه کېدا به من کو او ته عبادت ته من ته دعا کوا الله دې د هر چا بچی نه کان کې چې باباګان عبادت ته وزار شي. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس د دې ناس نه مراد نیکان خلق دي. غل اغزه توزی کوم چې مال وي شیطان اغزه توزی کوم چې ایمان او عمل صالح وي. د نیکان خلق په ځل کې ایمان او عمل صالح لري دا شیطان د نیکانو خلق فضل حمله کوي. من الجنه والناس دا اخری ناس نه مراد خراب خلق دي شیطانات. یو جنی شیطان دی ابو الجان د پیریانو پلار چې آدم علیہ السلام ته سجده نه وکړي دي د پیریانو نه دی. کان من الجن ففسق دې د پیریانو